بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو کوربه او کاسیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د پروګرام کراس ټاک سره. نن خصوصي کراس ټاک پروګرام دی چې په هغې کې موږ به ستاسو ټلیفون کالز هم اخلو او ستاسو چې کوم ایشوز وي د صوبایي حکومت ریلیټډ یا چې کوم موږ محترم منسټر صاحب راغوښتلی دې پروګرام ته د هغې د ډپارټمنټ متعلق، نو هغه تاسو موږ ته نیغ په نیغ باندې تاسو خپل ایشو یا خپله مسله هغه تاسو ټلیفون په ذریعه موږ ته ویلی شئ، په هغې باندې به منسټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. او په دې پروګرام کې موږ سره میلمه دی جناب هشام انعام الله خان صاحب، څوک چې صوبایي وزیر دی سوشل ویلفیر خیبر پښتونخوا. تاسو ته بخیر راغلی وایو. ډېره مهرباني وکړه هشام خان. یو جهان مننه چې تاسو دې پروګرام ته راغلي او د پبلک کال شو کې دا یو ډېر زیات سنسیټیو کار دی، تاسو دې ته غاړه کېښودئ. یو جهان مننه ستاسو. ښه جي، تاسو وزیر الله خیبر پښتونخوا ته چې کوم خط لیکلی و د ضم شوي اضلاعو دپاره، هغې کې چې کوم د کوټې اضافي لپاره، په هغې باندې زموږ کتونکو ته تاسو لږ ورته معلومات ورکړئ چې هغه بیسیکلي اوس څه شی و. د دې نه وروسته بیا زموږ چې کوم درانه معزز کتونکي دي، کالرز دي، هغې کال به موږ اخلو. جی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبی الله ونعم الوکیل. بېشک موږ ټولو دپاره الله کافي دی. وقاص شاه خان ډېره مهرباني چې تاسو دلته زه بیا راوغوښتم او زموږ چې څومره ویورز دي دوی ته ما ته مو یو موقع راکړه چې زه دوی سره بیا یو انټریکشن وکړم، زموږ خیالاتو نه، زموږ د حکومت انیشیټیوز نه هغې خبر شي. تاسو چې څو پورې دا د لیټر خبر وکړه، نو دا لیټر کې ما درې داسې طبقې آیډنټیفای کړي دي چې ما ته لګي چې هغې زموږ د سوسایټي یو کمپرومایزډ سیکټ دی. ټیک دی جی. او حکومت له طرف نه چونکې زموږ سیسټم داسې دی چې څومره امپلایمنټ کیږي د هغې کې مونږ کوټز مخکې نه اچولي دي. ټیک. نو وزیر اعلی محمود خان صاحب زه ډېر شکرګزار یم چې د هغې یو دا انیشیټیو و، یو اناونسمنټ یو چې څومره ډسیبلډ افراد دي د هغې کوټه اوس کرنټلی چې څومره امپلایمنټ ګورنمنټ امپلایمنټ کیږي هغې کې 2% ده، نو به مونږ ډېرو 4% ده. نو هغه لیټر بیسیکلی واز ا ریماینډر. ټیک دی جی. چې سی ایم صاحب باندې ډېر کارونه وي او هی از انوالوډ ان ا لاټ اف تھنګز، نو یو ریماینډر ضروري وي. هغې سره ما چیف سیکرټري صاحب ته هم دا ریماینډر ورکو او ورسره مې اسټابلیشمنټ ډپارټمنټ ته هم ولیږلو. ټیک دی. او دې کې ما دوه نورې طبقې آیډنټیفای کړې. یو زمونږ ښځې دي، میندې، خویندې، لوڼه چې کوم ګورمنټ جابس غواړي او بېروزګاري ډېره زیاته ده. او اکارډنګ ټو ورلډ بینک چې کوم زمونږ هغه پاپولیشن ډاټا ده، نو هغې کې تقریبا نیمې د ستا ښځې دي. او دا داسې دا زمونږ خویندې، میندې او لوڼه انفارچونیټلی هر څه کې پاتې راغلي دي. بېشکه. نو موږ دا وایو چې د هغې کومه کوټه ده 10% چې یا د 15% شي. او بیا یو درېیمه طبقه دا ده چې کومو خلکو خپل ځان بیللی دی، بلکې زه به دا وایم چې د ملک دپاره، د خاورې دپاره قربانیانې کړي دي او د وار آن ټیرر دوران کې د ملیټنسي افیکټډ دي. ملیټنسي افیکټز دي، یا شهادت موندلی دی، یا ژوبل شوي دي، خپې او لاسې نشته، یا د چې کوم شهیدان شوي دي د هغې فیملیز دي، هغې دپاره د مرډ ایریاز کې چې څومره امپلایمنټ کیږي، نو یو 10% کوټه د هغې دپاره وي او سیټل ډسټرکټ کې 5%. یعنې دوی د ملک دپاره ډېره زیاته قرباني ورکړې ده. دا د هر یو محب الوطن سړي کس دا یو خواهشي چې زه خپل ملک او قوم دپاره قرباني ورکړم. زمونږ فورسز ډېرې قربانیانې ورکړي دي، زمونږ بیوروکراټس ډېرې قربانیانې ورکړي دي، زمونږ پولیټیشنز ډېرې قربانیانې ورکړي دي. خو که تاسو وګڼئ د هغې جواب جی د یو د عام سړي قرباني ورکول زمونږ ټولو خلکو قربانیانو نه زیاته ده. نو ما خیال دی سټیټ شوډ ګیو دیم ا سینس اف سیکیورټي او دوی له د 10% کوټه مرډ ایریاز کې او 5% سیټل ډسټرکټس کې ورکړي. نو دا بیسیکلی زما لیټر و. دې سره به هغه یو ګډ ویل جسچر خو به لاړ شي، خو ورسره دې نه علاوه د دې خلکو په مونږ حق دی. مونږ چې دلته ناست یو، نو وی شوډ پرووایډ دیم ایکول اپورچونیټیز. نو بس دا خبر وایي. مونږ ګرانو کتونکو نمبر اناونس کړی دی، که تاسو دغه شان څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم ویل، تاسو څه ایشو وي یا د وزیر صاحب نه
څه کوېسچن کول غواړئ یا تاسو خپله څه پرسنل څه مسله وي ستونزه وي څه مشکل وي نو هغه هم تاسو په دې پروګرام کې موږ سره شریکولی شئ. منسټر صاحب په پای باندې تاسو جواب درکوي. خو موږ پر ټویټر باندې چې کوم میسج راغلی دی پای کې پیر هدایت هغوی په ټویټر باندې میسج کړی دی. هغه دا ویلي دي چې د بنو میډیکل کالج هغه تصویر هم هغوی په ټویټر باندې هغوی ورکړی دی او کلی زموږ پروډوسر صاحب تاسو ته هم وښایي. هغه دا وایي چې د بنو میډیکل کالج بلډینګ په 2005 کې جوړ کړی شوی دی او لګیا دی کار پرې روان دی خو مکمل کېږي نه. او ستاسو ولي سره هشام خان دا وي تاسو نه سوال وکړئ ګزارش وکړئ چې د دې چې کوم باقي مانده کار دی نو د دې لپاره به تاسو فنډ کله ریلیز کوئ؟ آیا دا به مکمل هم شي او که نه مکمل کېږي نو هغې تصویر ورکړی دی هغه ښکاري زموږ په سکرین باندې. نو هغه دا وایي چې د دې د بلډینګ به خراب شي چې کوم پیسې لګېدي دا به ضایع شي. نو په دې باندې تاسو څه وایئ چې آیا چونکې تاسو دې نه مخکې هیلث ډپارټمنټ هم تاسو سره نو د پیر هدایت صاحب دغه سوال تاسو جواب ورکوئ؟ د پیر صاحب دا خبر جی بالکل ټیک ده. انفارچونیټلی چې کله تاسو سره پیسې کمی وي بجټ کم وي او تاسو ډیر زیات سکیمز واچوئ او هغه سکیمز تاسو دې ته سوچ نه کوئ چې دې سکیم نه به د عوامو څومره فایده وي او زما یو سیاسي لکه سیاسي به ماته یو زما ایمیج به پې اوچت شي ته د هغې خیال کوې او د عوامو د فایدې خیال نه کوې نو ته بس پول کې چې څومره سکیمز اچولی شي واچې د هغې دا نقصان وي چې ته هر کال چې یو ځل هغه سکیم اډمنسټریټیو اپروول وشي ټنډرز وشي نو هر کال ته هغې ته ډېر تھن سپریډنګ کوي ځکه تا سره پیسې کمې وي او ته هر سکیم ته لږ لږ پیسې اچې هغې بیا انفارچونیټلی رزلټ دا وي چې یو سکیم کمپلیشن 3 کالو کې پکار دی نو هغه 15 کالو 18 کالو ته ورسیږي. نو د بنو میډیکل کالج زه بالکل دې سره اګری کوم چې دا سکیم ډیر زوړ دی شاته 15 کالو نه شروع دی خو انفارچونیټلی یو داسې سټیج کې دی چې په دې وخت باندې ما ته دا لګي چې کم پروجیکټ زه چې کله هیلث کې وم ما ورته دا ویلیو د پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي چې دی دا به اوس پورې نه و شروع خو ما ورته وویې او سی ایم صاحب موږ دا ډیسایډ کړل چې کم پروجیکټس نیر ټو کمپلیشن دي هغې ته د فل فنډینګ وشي. نو دا بنو میډیکل کالج چې دی دس از آلسو نیر ټو کمپلیشن. زه به دا د دوی دا سوال خپلو مشرانو ته ورسوم چې د دې کال دې ته د فلی فنډ شي او دا د روان شي بلکې زه خو دا وایم چې اوس هم دومره پوټینشل دی دا چې موجوده کم بلډینګ دی چې کدی کې دوی سټاف یوټیلایز کړي او دا نور اکټیویټیز شروع کړي نو دا میډیکل کالج اوس هم شروع کېدی شي. خو دې نه پس ته زه دا وایم چې ټولو سیاستدانانو ته هرې پارټي والو ته چې کم د منسټریانو په کرسیانو ناستي که اوس ناستي که موږ ناست یو که را روان وخت کې نور کېنیږي چې یعنې داسې پروجیکټس راوستول غواړي اول خو دا شته کمپلیټ کول غواړي بیا هغې نه پس د یو پروجیکټ وي تھرو آؤٹ کې پی تاسو ریپلیکیټ کوي ډفرنٹ ډسټرکټس کې لکه زه به تاسو ته ووایم چې ما چې کوم دوی له ډي پي جوړه کړې وه نو هغې کې یو پروجیکټ ما اچولی و چې سټینډرډایزیشن اف آل هاسپټلز اف کې پی اکارډنګ ټو منیمم هیلث سروس ډیلیوري پیکیج چې کوم انټرنیشنل سټینډرډ دی نو شته هسپتالونه به تا اپګریډ کړي وو نوي به دې نه جوړول. د میډیکل کالجونو دا شته میډیکل کالجونه تاسو سره پوره دي دې په ځای باندې نرسنګ او پیرامیډکس کالجونه جوړ کوي که نه د نرسز ضرورت دی تاسو ته د پیرامیډک ضرورت دی ټولې صوبې کې تاسو سره انټینسیویسټ نشته تاسو سره د ایمرجنسي ټیکل کولو سټاف نشته چې ایمرجنسي او ټراما کې هغې سپیشلایزیشن کړی. بل ما یو پروجیکټ اچولی او ټراما سینټر چې کم هر ډي ایچ کیو هاسپټل کې د هر ډسټرکټ کې ما یو ټراما سینټر لیول 2 ټراما سینټر اچولی چې کوم به د ستا ټول میډیکل او سرجیکل ایمرجنسیز پوره کوي. موږ دا اوس صحت کارډ ډېر زبردست انیشیټیو چې ټول کې پی ته یونیورسل هیلث کوریج یو قدم مو اخیستی دی ډیولپډ کنټریز کې هم دا نشي اخیستی خلک. په عمران خان ویژن و د چیف منسټر محمود خان ویژن و زمونږ ویژن و چې هر چاته د یونیورسل هیلث کوریج ورکړی شي تھرو صحت کارډ. خو خبر دا ده چې اوس یو سړی
په نیمه شپې باندې دیر کې یا لکی مروت کې دته خدای مکه هارت اٹیک وشي یا د په ګولۍ ولګي یا د روډ ټریفک اکسیډنټ ته کې مبتلا شي نو چې کله پیښور ته را رسي یا لارې شته نو لارې کې دغه ساوزي دغه میډیکل کالج نه زیات ضروري دا دی چې تاسو ټراما سنټرز جوړ کړئ ټراما سنټر بشک نو I think چې we need to revise our strategies. نو په دې باندې کار هم روان دي تاسو په خیال باندې کنه تاسو دغه سجیشن تاسو ګورنمنت ورکړي ټراما سنټر سجیشن ما ورکړم او ما ای ډي پی کې ریفلیکټ کړم 2018-19 2019-20 ای ډي پی کې راغلم دي جی دا سټانډرډایزیشن اف all hospitals دا مې ورکړو ټیک چې کله ته شتا انفراستراکچر باندې کار وکې هیومن ریسورس بلډ کې د ستا داسې پروجیکټس راولې لکه دا ټراما سنټر دی چې کم نه ته ډېر قیمتي جانونه بچ کولی شي نو هغه به د ستا ګراوند کې ښیي چې واقعي ته کار کې صحیح نو بس زه به دا وایم چې آی تھنک چې موږ ته لږ شانتې خپله سټراټیجي ریویو کول لږ مونږ ته چې کوم ستاسو خبره بالکل دا چې کوم ډېر زیات ضروري زما پیر هدایت صاحب ستاسو چې کوم کوېسچن کړی و نو هغه زموږ په سکرین باندې هم تاسو هغه ټویټ هغه موږ وکړو او منسټر صاحب تاسو ته جواب هم درکړو امید دی چې تاسو به مطمئن شوي که تاسو په دې نه مطمئن نه تاسو بیا هم کولی شئ چې موږ ته کوېسچن په دې باندې وکړئ ښه امتیاز افریدي صاحب یو ټویټ باندې هغه یو کوېسچن رالیږلی دی هغه دا وایي چې ما ته ویلي چې وکاس بھائی ایک پروگرام کوہاٹ کے ڈی اے ہسپتال پر بھی کریں اور صوبائی ذمہ دار عہدیداروں سے پوچھیں کہ اس کی حالت کب ٹھیک ہوگی آخر کیا وجہ ہے کوہاٹ کے عوام آپ کے مشکور ہوں گے صحیح ده امتیاز افریدي صاحب تاسو چې کوم کوېسچن دی نو هغه مونږه راتلونکي هفتې ته نیکسټ چې کوم زمونږ منډې دی انشاءالله نو هغې باندې مونږ صوبایي وزیر صحت تیمور جګړه صاحب ته هم بلنه ورکړې ده هغې مونږ سره کمیټمنټ کړی به راځي خو د هغې اوس چونکې منسټر صاحب مونږ سره هشام انعام الله خان صاحب ناست دی د دوی هم د حکومت یو ذمه دار پوزیشن کې دی نو دوی نه مونږ دغه کوېسچن تاسو وکړي چې د کوهاټ هسپتال حوالې سره دوی وایي کوهاټ کې ډي اے هسپتال کې ډي اے هاسپټل په دې باندې ستاسو په خیال باندې آیا ستاسو په وخت کې دوی کار شوی او که نه شوی او دوی چې کوم خبره کوي نو آیا ستاسو په خیال باندې دوی دغه ایشو جنون ده یعنې جی زمونږ چې څوره هاسپټلز دي ډسټرکټ هیډ کوارټر هاسپټلز به زه خبر کوم کا کیټګري سی دي کا کیټګري بی دي کا کیټګري اے دي هغې ټولو کې مسله شته لکه زه یو داسې کس یم چې زه پرده نه ساتم نه په ځان باندې نه په بل باندې او په کار هم ده او دا په کار ځکه ده چې د مؤمن دغه نشاني هم ده چې هغه به صفا خبره کوي او جی او بله خبر دا ده چې زه دلته عوام راوستی یم عوام چې کله مشکل کی زه عوام ته جواب دی یم زه بالکل خپل لیډر ته هم جواب دی یم خپل چیف منسټر صاحب ته هم جواب دی یم خو که زما دوی سره هم وفا وي نو زه به دوی ته صحیح خبر کوم که هغه خبر دوی باندې لږ سخت هم لګي نو آخر کې به دوی ته هم فایده وي او موږ ته هم فایده وي ټول هاسپټلز کې پرابلم دی او دا د پی ټي آی ګورنمنټ وجه نه ده پی ټي آی ګورنمنټ خو اوس رالو پی ټي آی ګورنمنټ خو چې کله نه راغلی دی دا 8 کاله وشو نو هغې دا ایم ټي آی ایکټ راوستو دا ایم ټي آی چې څوره دي میډیکل ټیچنګ انسټیټیوټس هغې کې ما په خیال باندې سټیټ آف د آرټ علاج کیږي خو چې کله تاسو د فار فلنګ ایریاز ته لاړ شئ او فار فلنګ ډسټرکټس ته لاړ شئ او خاص کر د صدرن هاسپټلز چې وګورئ نو هغې کې ټولو کې مسله دا ده چې کاغذو کې یو هسپتال کیټګري اے دی خو په ګراوند باندې کیټګري بی هم نه دی صحیح نو ما چې دا کم سکیم دوی ته ای ډي پی کې راوستی و چې سټانډرډایزیشن اف آل هاسپټلز اکارډنګ ټو منیمم هیلث سروس ډیلیوري پیکیج هغې کې موږ د هر هاسپټل انکلوډنګ کې ډي اے هاسپټل موږ انالیسز وکړو چې واقعي که دا کیټګري بی کاغذو کې دی نو دا د کیټګري بی هاسپټل په معیار باندې دی معیار زه تاسو ته ښیم معیار دې ته ویلی شي چې لیټس سے کیټګري بی کې یو آر سپوز ټو هیو 18 specialties. Now, 18 specialties equipment, 18 specialties infrastructure او 18 specialties human resource هغې هسپتال کې شته که نشته نو که نه وي نو د سکیم
په تھرو باندې به موږ دا ټول هاسپټلز انالیسز هم موږ کړو ADP کوم سکیم هم راوستو نو موږ به د دې اکوپمنټ پوره کوو ټیک دی موږ به د دې هیومن ریسورس پوره کوو موږ به د دې انفراستراکچر پوره کوو یو کالر موږ سره ډیر صحت موږ بیزی کړی نو زما دا خیال چې موږ به کال واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام خجی تاسو محترم موږ ته خپل نوم راته وښایئ د کوم ځای نه او څه پوښتنه به کول غواړئ د منسټر صاحب نه امیر خبرې کوم د ډسټرکټ شانګلي نه خجی امیر وروره په خیر راغلی شانګلي نه ډېره مننه تاسو خجی څه به پوښتنه کول غواړئ د منسټر صاحب نه څه به ایشو باندې سر جی موږ خو پوښتنه دا کوله چې موږ زمونږ چې کوم د ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال دی الپورای کې جی هغه زمونږ په 2017 کې هغې ته کسانو اپلای کړل کوم چې هغه ایډورټایزمنټ کړی په هسپتال کې جی ستاسو آواز راځي ته خبره جاری وساتئ نو هغه اوسه پورې هغې باندې نه انټرویو لا چاته کار شوی دی نه په هغې باندې دوباره ایډورټایزمنټ شوی دی نه هېڅ پته هم د هغې ونه لګېده چې د هغې څه چلو شو ها بلډینګ جوړ دی بلډینګ جوړ دی د ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال دی زموږ د الپورای ښه ښه او د هغې کې تاسو وایئ چې نوې کسانو پکې ټیسټ انټرویو شوې ده او په 2017 کې موږ ته اپلای کړله ښه جی نو هغې اوسه پورې د هغې نه چاته د انټرویو کال شوی دی نه په هغې باندې څه ټیسټ وغیره دغه راغلی نه یې دوباره ایډورټایزمنټ کړلی په هغې باندې ښه جی ښه ستاسو دغلته کې منتخب نمایندګان زموږ د شوکت یوسفزی او شوکت یوسفزی صاحب هغه موضوع هغې سره ستاسو په دې حوالې سره خبرې شوي شوکت صاحب سره شي دي ډېرې تېرې اوښتو دغه نه دی کړی ښه یو جهان منرو ستاسو دغه مسله چې کوم ده نو دا مونږ نوټ کړله ځان سره انشاءالله په دې باندې به هشام خان هم خبره کړي او څنګه چې مو ویل چې موږ په دې نه پس چې کوم بل پروګرام دی پای کې موږ تیمور جګړه صاحب ته بلنه ورکړې انشاءالله دا کوېسچن موږ ځان سره نوټ کړو دا موږ نه هم پوښتنه کوو د دې چې دغه یو ډېر جنون ایشو ده داسې د الپورۍ د شانګلې نه ډېر لکه فار فلنګ ایریا ده او دغلته خلک چونکې د غریزه علاقه ده دې غریبانو ته ډېر زیات تکلیف دی په تېر پروګرام کې هم دا خبره کړې چې دې هسپتال دغه ایشوز دي او دی خو دا وایي چې ګنې هلته کې نوکرو لپاره انټرویو ټیسټ شوي دي کال شوي هغې نه پس بیا پته نه کېږي چې خلک کوشو کوو نه شي څوک نه شي دغه ایشوز ډېر راځي د دې ستاسو په خیال باندې څه علاج دی دا چې دا بوډي نه شي دې کې چې داسې ده چې اول خو چې دا کم سوره کوېسچنز راځي ویورز طرف نه نو دا ټول به زه کنسرنډ منسټر ته فارورډ کوم ټیک ده په دې باندې د دوی اطمینان ساتي جی شوکت خان هم هیلث منسټر پاتې شوی دی زم هیلث منسټر پاتې شوی یم او تیمور خان هم هیلث منسټر پاتې شوی دی په دې وخت باندې به زه دوی ته دا تسلي ورکړم چې د ستاسو کم جنون ایشوز دي انشاءالله دا به زه کنسرنډ منسټر او چیف منسټر دواړو سره ډسکس کوم ځکه چې په دې پلیټفارم باندې زه نن ناست یم د یو قسم د ګورنمنټ جوابدeh زه یم جی خو اګین زما رونه دي شوکت خانم او تیمور خانم او که دوی ماله یو ګډ ویل کې ماله یو سجیشن راکوي یو ایډوایس راکوي نو دا پکار دی چې زه والم ایز ا ګډ ویل جسچر ایز ا سپورټ جی زما کامیابی دپاره نو داسې به زه تاسو ته دا ووایم چې زه کله هیلث کې ومه نو موږ دا وکړل چې ما سره یو کال وخت و ټیک هغه یو کال کې ما هر څه انالایز کړیم دي ما هیلث دپاره پالیسی هم جوړه کړې ده عام موجوده ده ما ټول انټرنیشنل پارټنرز هم هغې کې انوالو کړي وه چې هغوی به هم دې کې ډونیشنز کوي او ما سټریټجي هم جوړه کړه سټریټجي دا وه چې DP کې مې ټول سکیمز ریفلیکټ کړه ټیک دا ټول پرابلمز داسې راځي چې نمبر 1 وټ وی نیډ ټو ډو از چې څومره زموږ سینکشنډ پوسټونه دي هغه سینکشنډ پوسټونه ټول فل کول غواړي صحیح ده او 2 یا 3 کاله چې پې لګي جی نو دا به مونږ خپله کمزورتیا ګڼو هغې نه پس ته ما تاسو ته ووایې چې کله که دوی چېرته د ډاکټرز خبر کوي نو ما یوه پالیسي راوستې وه چې بیسډ آن ډومیسایل every doctor should go to his district and serve there for 2 years آیا دغه انټیکټ اوس که نه په یې باندې عمل وشو که نه مونږ لیست ټول تیار کړي وه آخرو مرحلو کې وه هغې نه پس ته فی الحال چونکې تیمور خان زه نه بلیم کوم هر هیلث منسټر دا هیلث دومره هیکټک منسټري ده جی چې اول د ستا کال نیم خو په دې باندې لګي چې ته ځان پوهېږې خو چونکې ما هغه وخت تیر کو نو ایز ا ایکسپیرینس ایز ا ټیم ممبر به زه درته دا ووایم چې هر څه تیار دي ټیک ده هغه ډاکټرز پکار دی چې لاړ شي اول خو موږ سره د ډاټا د ډاکټرانو نه وه جی موږ دا خیال و چې دا وم نه داسې دا لکه هېڅ قسمه ریکارډ نه و تاسو سره ګورنمنټ سره
ریکارډ وږي خی خو چې کومه خبر شوی وه چې 11,000 ډاکټرز دي موږ سره سیسټم کې، نو 11,000 نه وه 5,500 او دغه نور کوم ځای وو؟ ټیک شو، نه نور وناړو دا به وګڼو چې بس د چا مس انفارمیشن ګوست خو نو ګوست امپلایز نه ګوست امپلایز ډېر کم لکه په سند کې په نورو صوبو کې داسې و چې ګوست سیلز او چې کوم پیسې به راتلې خو هغه وونه خلک داسې خو ګوست امپلایز وو، ګوست امپلایز زرونو کې نه وو. ټیک ده. هغه ډاټا فیګر چې دی که نه هر څه کې تاسو چې کم قدم علی یو نیډ ټو هیو ا پراپر ډاټا. ټیک ده. نو 4,500 ډاکټران موږ سره رالل. د هغې ما دا سیسټم جوړ کو چې هر سړی به ځي او خپل ډسټرکټ کې به صرف کوي 2 کاله. ټیک. نو اول سینکشن پوسټونه فل کا، په دې باندې به فل کوي چې یا به نوې ریکروټمنټ کوي یا به چې کم ایگزسټینګ هیومن ریسورس دی هغه خپلو ډسټرکټس ته ولېږئ. صحیح ده. هغې نه پس ته بیا هغه انالیسز وکوي چې بی زما لیټس سی 18 سپیشلټیز دي یو هاسپټل کې او هغه 18 سپیشلټیز به دا پروسیجرز پرووایډ کوي عام خلکو له. نو هغې دپاره ما نور څومره ډاکټران پکار دي، ګیسټرنټرالوجي کې مې څوره پکار دي، پلمنالوجي کې مې څوره پکار دي، کارډیالوجي کې مې څوره پکار دي، بیا نوی ریکروټ کا. او زه تاسو ته یو بله خبره هم کوم چې کوم شي باندې موږ نه کانسنټریټ کوو لګیا یو چې اټ از ناٹ اونلی ډاکټرز بالکل دے آر د بیک بون آف د هیلث سسٹم. خو along with those doctors مونږه نرسز پکار دي، مونږ ټیکنیشنز پکار دي او مونږ هغه فیلډز کې پکار دي چې چرته کمی دی. لکه ما تاسو ته ووایې چې نن که ته ووایې چې د کووډ-19 یو سپایک رالو او زمونږ آی سی یوز نشته، لیټس سی ما آی سی یوز جوړ کړل، آی سی یوز کې ما وینټیلیټرز ولګول، هو از ګوینګ ټو اپریټ وینټیلیټرز؟ او دغه ایشو راغلی و د سټارټري صوبې کې څلور پنځه انټنسیویسټ دي، ابه ته څنګه 13 آی سی یوز کې هغه کې صحیح. بل هغې نه پس ته دا ده چې د ستاسو داسې سپیشلټیز دي لکه ما د ټراما سنټر خبر ته وکړه، خو چې ټراما سنټر کله پورې جوړیږي نو ټراما سنټر ته به ته سپیشلایزډ هیومن ریسورس تیارې صحیح. نو د هغې کار به اوس نه کې، داسې سپیشلټیز کې به خلک به اټریکټ کې چې هغې لیټس ایمرجنسي او ټراما ډیل کوي. دا تا سره نشته. سرجیکل ټیکنیشنز تا سره ډیر دي، میډیکل ټیکنیشنز ډیر دي، خو ما ته وښایي څومره در سره ایمرجنسي ایکسپرټس دي. نو دا هر څه لږ پلانینګ غواړي. ټو د پوینټ 2-3 شیان دي هیلث کې. جی جی. هیومن ریسورس بلډ کا، اکوپمنٹ پورا کا، میک شور چې هلته د ستا سرویلنس سیسټم وي چې څوک دا نه وي چې یاره ډاکټر وخت وي او دی حاضري کوي او کور ته ځي، یا نرس وخت وي هغه دي. ټیک. دیټس اټ. او بل داسې شیان پرووایډ کا فار فلنګ ایریاز کې چې چېرته ضرورت دی چې د هغې لایف یو ځل سیف شي، بیا پېښور ته راوستول، ښه هسپتال کې ټریټمنټ کول. اوس خو صحت کارډ رالو، ټول علاج یې مفت دی. ټیک ده. خو چې هلته علاج وي نه او چې وي نه ستاسو خبره، نو بیا به څه وکړي؟ دا غرجي ډېر اهم ایشو ده. موږ سره یو بل محمد طیب هغې موږ ته میسج رالیږلی دی. هغه دا وایي چې محکمہ سماجی بہبود نے گزشتہ حکومت میں بزرگ شہریوں کو سہولیات دینے کے لیے ایک فارم کا اجرا کیا تھا جو سردخانے کی نظر ہو گیا. محمد طیب دا وایي چې تاسو په تیر حکومت کې د بزرگ ښاریانو لپاره سینیر سټیزنز دپاره چې کوم یو فارم تاسو هغه جاری کړو، هغه څه دراصل او هغې اوس په هغې څه سټیټس دی؟ دوی دا وایي چې هغه تاسو شروع کړو خو سردخانې ته مو ویشتو. نو دا په دې تاسو وایي داسې ده جي چې هر یو سب ډپارټمنټ یا سب سیکټر کې ته کار کوې که نه نو ټایم خو پې لګي. زه خو شاته حکومت نه نیم خبر چې دوی د څه فارم ایشو کړی و، خو زه دې نه خبر یم چې زه کله نه راغلی یم نو زموږ یو سینیر سټیزنز کاونسل دی، د هغې به ما 3-4 میټینګز راغوښتي او هغې کې مونږه تقریبا 120 پوزیشنز اوس کریټ کړل د کاونسل او زما اختیار لاندې، چې مونږ دې دپاره اول د سینیر سټیزنز ډاټا کلیکټ کو چې بی دا 120 کسان به ټولو مرد او سیټل ډسټرکټس کې ځي، خپل کارونه به کوي، هلته به ډاټا رالي چې کم سینیر سټیزنز مونږ سره رجسټرډ نه دي. تقریبا 8 लाख سینیر سټیزنز مونږ سره رجسټرډ دي. هغې نه پس ته به دوی دپاره یو کارډ جوړیږي
چې کم د پاره ما سمري لګلې دا د ماشين پروکیورمنٹ د پاره چې مونږ د شتا اتل کو خلکو لا کارډز جوړ کو چې سو وی ډیکلیئر them as senior citizens and whatever facilities they are entitled to by the state چې ادوی ته پاغه کارت باندې پرووایډ کیږي لیټس سی هاسپټل تزي نو د دوی خپل کیو وی دوی سره خپل کارت وی ایمرجنسی کې د داخليږي نو دته ډیسکاونټډ پرایس باندې سم میډیسنز میډیکیشنز ملاويږي چې عادت پرووایډ کیږي لیټس سی د بی آر ټی تزي نو دے شوډ بی ویل فیسیلیټیټډ چې بای د دوی خپل کیو وی دوی خپل سیټان وی شاته دوی ته پورا پروتوکول ملاويږي نو پاغه باندې مونږ کار کړی دی او اوس چیف منسٹر محمود خان صاحب سره ما بل ورځ په دې خبرې شوې وي او هغې ما ته دا انسټرکشنز راکړل چې ودین ا منث چې مونږ دا سوره هیومن ریسورس بلډینګ د انرژي ډپارټمنټ کې چې کیپاسټي نه وي کنه نو اول به کیپاسټي بلډینګ کې نو چې وانس مونږ سره دا خلک ریکروټ شي او دا د کارډ ماشين مونږ پروکیور کو نو ویل سٹارټ ګیوینګ آوټ آر کارډز اینڈ د نیکسٹ step that we are going to do is چې زموږ سوره انلاین ډپارټمنټس دي چې کوم به دوی ته فیسیلیټیز ورکوي کاغه ترانسپورټ ډپارټمنټ دی کاغه هیلث ډپارټمنټ دی کا نور ډپارټمنټس دي ایون جوډیشری ده نو چې هغې ته موږ دا لیټرز وکړو چې بس تاسو خپل سروسز سٹارټ کړئ موږ له ځای راکوي چې موږ هر ځای کې سینیر سټیزن ډیسک ولګو او دې نه علاوه چې کوم فیسیلیټیز دوی ته حکومت نه ورکوي لګیا دي چې د هغې انهانسمنټ وکړو او دوی ته نور فیسیلیټیز پرووایډ کړو ټیک دی جی موږ سره یو کالر دی دغه کال موږ واخلو تاسو نه بیا نور کوم څه السلام علیکم وعلیکم السلام خجی تاسو موږ ته خپل نوم راته وښایئ د کوم ځای نه او څه کوېسچن دی یا ستاسو څه ایشو دا راته ووایئ پلیز جی ستاسو د خیبر ټي وي ډېره شکریا او ډېر زیات مشکور دی مننه جی او زما عبدالرحیم بنگش نوم دی د کورم ایجنسی نه 45 نه خبرې کوم جی جی بنگش صاحب الله په خیر راوله جی زمون په بلیمین زو ډیسټریکټ بلیمین کې هم په بلیمین کې یو سکول دی های سکول جی هغه کې 36 چې کوم دی هغه کې سټاف دی او 19 چې کوم دی هغه کې سټوډنټان دي ټیک 19 سټوډنټان دي پکې نو تقریبا د حکومت په یو سټوډنټ باندې لکونه برابر فیس خرچ راوي خجی مېشي حساب ورته وږي کنه دا کم سکول تاسو یاد کم دا ان 45 په بلیمین سنټر کې دی بلیمین های سکول خی ان 45 ایریا خجی ها دا هغه سکول دی بلیمین دی بنیامین خی ها ټیک کم چې سجید امینی دی کنه دا غي او ساجد توری سے سجید توری زم د مغه زم دا هغه ځای کې دا سکول کې کوم دا په هغه ځای کې نو تاسو سوای تاسو چې دا سکول د بل ځای ته شفت شي کنه یاره دا چې په دې باندې لکه کوم نو کلو استادان چې دي کنه هغه مخکې ریپورت وکړي چې اته ټیک ټاک روان دي کنه نو دا خو د ملک د خزانه او توان د نقصان د سټوډنټان پکې نشته خرچه کیږي ټیک ده یو جهان مننه عبدالرحیم بنگش سے موږ به کوشش کوو زموږ چې کوم په کورما ډسټریکټ کې سوري بیا ایجنسی خپل ته بیا راغلی په کورما کې زموږ چې کوم نماینده دی د خیبر نیوز موږ به ته هم وایو چې هغه په دغه سکول باندې تاسو چې کوم سکول یاد کو په دې باندې ریپورت جوړ کړي او بیا که چېرې تاسو څنګه وویل چې په دې کې دغه شان لږ سټوډنټان دي 19 او شپږ ډېر سټاف زما په خیال دا خو یقینا دا خو د ملک د خزانې یا زموږ چې کوم ایسټس یا ریسورسز د هغې ضایع ده او یعنې هم بیا هم کوشش کوو چې زموږ نماینده راشي هغې باندې ریپورټ هم جوړ کړي او بیا اکچوال سچویشن د ګراوند نه موږ ته راوړي نو بیا موږ هغه مترقب منسټر صاحب ته ښایو ګرانو کتونکو موږ ویلی شم د مې ته د مې نه پس تاسو موږ ته کال وکړئ چې څه ایشو وي څه مسله وي نو هغه منسټر صاحب تاسو جواب درکړي د مې نه پس جی ګرانو کتونکو د مې نه پس تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو زموږ منسټر صاحب دغه زموږ ملګري عبدالرحیم بنگش صاحب چې کوم کوېسچن کړی هغې باندې تاسو جواب راکوئ خو مشتاق حسین زمونږ ډېر ریګولر ویور دی او هغه سپیشل پرسن دی هغه دا وایي چې ستاسو نمبر ډېر زیات بیزي دی او زما کال هم تاسو ټول موږ کوشش کوو مشتاق حسین صاحب چې تاسو دغه کال موږ سره کنیکټ شي نو منسټر صاحب ته موږ تاسو تر وکړو ښه جي دغه چې کوم زموږ ملګرو دغه د سکول حوالې سره چې کوم خبره کوله په دې تاسو جواب راکړئ نو بیا موږ دغه کال واخلو داسې چل دی جی چې بنگش صاحب چې کومه خبره وکړه چې کورم ایجنسی کې یو سپیسیفک علاقې کې یو های سکول دی چې زه سوره خبر شوم نو دا د ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن معامله ده جی او دا به ان شاء الله د ستاسو پروګرام چې وشي نو دا پروګرام به زه د ټولو منسټرانو سره شیر کوم چې د چا
ډپارټمنټس باره کې کوېسچنز وشو. جی خو دې کې اوس دوه خبرې دي. یو خبر دا ده چې بی دا سکول انډر یوټیلایزډ خو دی، خو څه وجه ده؟ خلک هلته موجوده چې هلته کومه کمیونټي ده هغې تعلیم ته ترجیح نه ورکوي ځکه انډر یوټیلایز دی. هغې کې خو د ایجوکیشن ډپارټمنټ څه پرابلم کسور نشته، ریسورسز ضایع کیږي. ریسورسز ضایع کیږي. دویمه خبر دا ده که دا دې د وجې نه ډېر بلډینګز داسې جوړ شوي دي انفارچونیټلی پریویس ګورنمنټس کې، پی ټی آی ګورنمنټ نه مخکې، چې د هغې چې به کوم مقصد و هغه مقصد دپاره به نه جوړېدل. زه اسمبلی کې دوراني صاحب زمونږ چیف منسټر پاتې شوی دی او زمونږ مشر دی، خو ما ورته یو خبر کړی وه په فلور اف د هاوس باندې. هغه دا ووایي چې ما چې څومره کار کړی دی که نه دومره بچا نه کړی. نو ما ورته یم چې او تاسو کار کړی دی خو ما تاسو صرف بلډینګونه جوړ کړي دي. ټیک ما هغې کې استادان راوستول، هغې کې تعلیم ورکول، دا مونږ کوو. هغې کې ډاکټران ریکروټ کول او علاج فراهم کول، دا مونږ کوو. ډاټا از ویری امپورټنٹ، نمبر 1. نمبر 2 پلاننګ از ویری امپورټنٹ. چې کله د ستا یو ډسټرکټ کې ټوټل 20 های سکولز او بل ډسټرکټ کې ته لیټس سے 40 های سکولز هغه کې، او د هغې منځ کې هیڅ ډسټنس ته ونه ګورې، پاپولیشن ته ونه ګورې، نو دس از د پرابلم. انفارچونیټلی شاته چې څومره ګورنمنټس تیر شوي دي هغې چې به کله یو پروجیکټ جوړولو یا به پروجیکټ اپروف کولو نو دا سوچ به کولو چې دې کې به د کلاس 4 نوکریانې څومره، دې کې به کلریکل سټاف څومره. په استاد او په بچی باندې چا سوچ نه دی کړی. خپل کسان یاره دې کې استاد هم پکار دی، دې کې بچی هم پکار دی، یا چې سبق هم وایي. ټیک نو if that is the case نو زبا شارام خان سره خبر وکم. ټیک او دا ډېر هم ایشو ده نو this building can be utilized for another kind of educational facility کنه. بشکه ضروری خو نه ده چې دا به های سکول وي. this can be converted to a higher secondary school. بالکل. this can be converted to a, let's say a skill development center, a vocational center. vocational center هم جوړېږي. نو ان شاء الله دا خبر به ور سره زو. خو موږ سره کالر دی، موږ سره میسج هم ډاکټر سادیه خان هغې هم یو میسج کړی. هغې د ستاسو د ضلعې د بیوټیفیکیشن فنډ حوالې سره یې کوېسچن کړی چې هغه فنډ تاسو ولګوو که نه بیوټیفیکیشن رانغی. خو موږ دغه کال مخکې اخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید وقار صاحب څنګه یې؟ خیر دی، الله هم په خیر راوله. نوم راته ووایه چې له کوم ځای نه یې له خیره او څه به ویل غواړئ؟ جي پلیز. توصیف نامه مې د عبدالخیل لکی مروت نه خبرې کوم. توصیف جی ښه جي د لکی مروت نه. ښه جي جی وایه پلیز حکم. ښه زه بخښنه غواړم زمونږ نه د توصیف روډ د لکی مروت نه مونږ ته کال کړو خو کال زمونږ کټ شو. ښه پروډوسر صاحب که بل کال وي تاسو مونږ ته کال راکړئ تر هغې پورې چې کوم د ډاکټر سادیه کوم میسج دی ستاسو ضلعې حوالې سره د بیوټیفیکیشن فنډ حوالې سره یې خبره کړې چې هغه فنډ چېرته لاړو، بیوټیفیکیشن ونه شو، په نورو ضلعو کې پیسې ولګېدې، ستاسو په ضلع کې ونه لګېده. سپیسیفیکلی ستاسو چې کوم ډسټرکټ د هغې حوالې سره ویلي. جي ښه جي د دې دا جواب دی چې جي دې کې دا 2 قسم پروګرامز وو چې کوم دا زمونږ لوکل ګورنمنټ دی دوی انیشیټ کړی. یو بیوټیفیکیشن پروجیکټ دا شاته ګورنمنټ کې زمونږ پی ټی آی شاته ګورنمنټ کې ډسټرکټ هیډ کوارټرز دپاره و چې لیټس سے لکی مروت کې صرف لکی چې کم ډسټرکټ هیډ کوارټر دی دا بالته لګي. ټیک دې کال بیا پی ټی آی ګورنمنټ دا انیشیټیو واخیستو چې مونږ به یو بل پروګرام د بیوټیفیکیشن شانتې راولو، خو دیٹ از ګوینګ ټو بی کالډ ا ډسټرکټ اپلفټ پروګرام. ټیک نو ډسټرکټ اپلفټ پروګرام کې به ته صرف ډسټرکټ هیډ کوارټر نه ټارګټ کې، ورسره چې څومره تا ته داسې لګي چې هلته مایکرو اکنامک زونز دي او هلته اکنامک اکټیویټي روانه وي نو هغې کې به ته استعمالی. نو چې کله ما ته دا بیوټیفیکیشن دا ډسټرکټ اپلفټ هغه فنډ میلاو شو نو دا تقریبا 70 کروڑو او دا 70 کروڑ روپۍ 15 ټاونز کې مونږ لګیا یو. لکی سټي کې، نورنګ سټي کې، تاجوړي کې
در پیزو کې او تحصیل غزنی خیل کې دا 15 ځایان دي دلته اوسم کار روان دی بلکې زه دا دعوی سره ویلی شم چې ډسټرکټ اپلفټ پروګرام 16 ډسټرکټس ته ورکړی شوی دی هغې کې ټولو نه زر دا پروسس کمپلیټ کول ایڈمنسټریټیو اپروول کول ټینډر کول دا د لکی ایڈمنسټریشن کړي دي خو صرف کار روان دی فنډز نه فنډز کې لږ کمی ده فنډز د وجې نه کار بیا کانټراکټر کار نه کوي ټیک ده نوره که تاسو وګورئ چې د ستاسو مین نورنګ چې کم تحصیل دی د هغې ډبل روډ جوړ شو منجیوالا چوک نه تر نورنګ پورې کار روان دی پیزو سټي کې په روډ باندې هم کار روان دی ورسره دا سولر لایټس هم ولګېدل دې کې مونږ یو څو ډرنکینګ واټر سپلای سکیمز هم دې ټاون ته اچولي وه پیزو کې صرف مونږه سایټ ته انتظار دی چې کم سایټ به فیزیبل وي کانټراکټر تیار دی زر به بور شروع شي تا جوړی کې مونږه په سټریټس باندې کار اوس شروع کوو لګیا یو صرف فنډز ته کمی ده چې فنډ څنګه راشي ټول سټریټس ډیزاین هم فائنل شوی دی او کار هم پکې لګیا دی لکی سټي کې په سټریټس باندې کار لګیا دی د دوی چې کم تبلیغي مرکز دی هغې کې مونږه دې کې اچولی وو چې هغې چې سوره روډ دی مین تبلیغی مرکز جوړ شو تیار شو بلکې انوګریشن ته اوس تیار دی نو this is supposed to be these 70 crore rupees are supposed to be utilized in the coming 2.5 years it will take time دا خو د حکومت هغې چې پیسې راشي نو کار به وشي هم سره بل کالر هم دی السلام علیکم وعلیکم السلام خجی تاسو محترم موږ ته خپل نوم راته وښایئ د کوم ځای نه او څه پوښتنه لرئ زمانم جی فیض عالم نه زه مانسره نه خبره کوم وکړه خجی مانسره نه په خیر راغله بهر کله راشي خدای وبخښه ډیره مننه زه پی ایچ ډي ریلیټډ به زه پوښتنه کوم تاسو په پروګرام کې شیران ته راکې کوم چې وزیر تعلیم نه هغه دا ویلیو چې 2-3 ورځې کې بعد چې کوم نه خپل دا انکوایري ریپورت چې کوم نه دا به وزیر اعلی سره ډیسکس کوم بیا به د پریس کانفرنس په تھرو عوام ته به ویما جی نو هغه ورځې به لاړې درې مې ورځې بیا کو هات کې پریس کانفرنس وکړو هغه ویل چې زما هغه انکوایري ریپورت چې کوم نه هغه به کابینه ته پیش کوم هغه بیا نیکسٹ فرایډے کابینه موږ ونه کتله او هغه پوره راځي چې کومه په سینټ کې تیر کړه هغه نه پسته د ټول غیر دي نس اته دا نس پته دا د سینګ گورننس زبا ډاکټر هشام صاحب چې کوم دی د حکومت پارت کې نو زبا غو پښتنه کومه چې د سینګ نظام دی تاسو اگر یو انکوایري کمیټي تاسو کې نو لا دی یو انویسټیګیشن او څه کې سم ریپورټس نو تاسو د پکاره وځي تاسو 15 یا اوره دی راکړی دي نو تاسو لا هغه په دغه کې راکول پکارو کنه عوام په انتظار کې دي یوت چې کوم نه 3.5 लाख بچو ټیسټ درکړی دي نو تاسو څنګه د ما ریسپانسیبل رویه تاسو څنګه اختیار ولې شئ تاسو له پټه باندې کول پکارو اوس پوری هیڅ پته نشته چې کله به ریپورت راځي درنی ځان کې د روسي چلیږي نو زه تاسو ته تاسو په پروګرام کې کړیو خیبر نیوز ډیر نوم لې تاسو به ډیر مننه دي تاسو دې ایشو لا ریز کوي په دې باندې خبرو کوي دا ایشو زمونږ سارت اوټ شي ډیره مننه یو جهان من فیض عالم صاحب د مانسرین او موږ د مانسرین چې کله شو موږ هم خوشاله شو چې زموږ لري لکه موږ تکړه شي او زموږ کې ټو ټي وی هغه لګیا په مانسره کې او په دغه ریجن کې هغه ماشاءالله ډیر ښه کار کوي استاد بالکل تاسو دغه جنون ایشو دا په دې باندې موږ منسټر صاحب ته دا بیا هم منسټر صاحب ته موږ وایو خو د دوی ډیر جنون ایشو دا بلکې سره یوازې مانسره ټول صوبې ولې سره شرام خان زموږ 13 هفته پروګرام ترغل وغي ویلو چې زبا انکوایري کوم بلکې هغه ویل چې انکوایري شوی دا په ډیسیژن په کې خو تاسو به دې باندې سوال دي کوېسچن چې تاسو ته هم دي زه به چې دا وایم چې زمونږ ګورنمنت پی ټی آی ګورنمنت نن چې موږ له خلکو ووټ راکړی دی نو په دې وجې باندې راکړی دی چې بھئی موږ به دا خبر کوله چې کرپشن خلاف به موږ اقدام ولو موږ به دا خبر کوله چې میرټ ته به موږ پرایورټي ورکو بالکل نو زه به دا وایم چې دا کوم ټیسټینګ سروس ایجنسی دی کې انوالوډ ده نو دا دې نه خو د خلک فور شور اوسي چې پی ټی آی ګورنمنٹ کا شهرام خان دی کا چیف منسٹر محمود خان صاحب دی چې هو ایور آر د کلپریټس کا دا ټیسټینګ سروس ایجنسی ده ټیک نو هغې
they will have to bear the consequences. जी صرف دا ده چې هر حکومت یو انکوایری چې کیږي صرف هغه انکوایری چې ته وې کنه چې ډیره ترانسپیرنٹ وي او ډیره روغ ریپورټ راشي او پاغه باندې بیا زه چې سبا سا ایکشن والما چې زمام زړه مطمئنی او د عوامو زړه مطمئنی نو اٹ ټیکس ټایم ټیک د سې نه ده چې زه صرف زر انکوایری وکم او 3 افسران کینو ما چې تاسو په دې انکوایری وکړئ یو نیډ ټو چوز the most honest people for an inquiry پاغه وخت لګي بیاغي کې نول بیاغي کې انکوایری کنډکټ کول بیا انکوایری رپورټ راتلل بیا شیر کول چیف منسٹر صاحب سره او کابینه سره او زه دینه خبر يم چې شهرام خان دا خبر کړی دا چې رپورټ بدوي کابینه ته راوړي جی خو انفورچونټلی دا کابینه میټینګ لګ زموږ ډیلی شو ناغي وجه نه با نه راغله ټیک زبه شهرام خان سره غکم خدا زمونږه خلق د مطمئن اوسي چې د میرټ وایلیشن چرته کیږي پی ټی آی گورنمنت او نه لا پکاره چې پی ټی آی گورنمنت به نه برداشت ټیک دی هم سره بل کالر هم د دې خبره هم روم سره ټایم کمی کوم چې زر تاسو کالو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی موږ خپل نوم راته خو د کم زینا او سم وړ زما امجد نوم دی په هټک نه امجد صاحب حجی امجد صاحب په خیر راغلی حجی خبره خیر دی ما ډاکټر صاحب نه راځه پولو مانجرا 10 فروری باندې ما ماشومه پټک باندې تیری ده جی هغه ریورس گاډي رالو ریل گاډي او هغه چې کوم دی مطلب رالا او رائټ هند چې کوم دی هغه میسینګ شو او کمال کټ شو کنه هغه خو فوري تور باندې د الحمرا هاسپټل دی نو هغه چې کوم دی مطلب ورته بوتلا 1122 والا هغه 35-40 منټ ضایع کړ ای قاضي میډیکل کمپلیکس ته ریفر کړ ال تک یو غنټه لس منټ ضایع کړ بیا هغه چې کوم دی الارج ته بوتلا الارج کې 35-40 منټ ضایع کړ اخیری موږ یې را د سیمیک ترا کړ ال ته سیمیک ته چې موږ اورسیدو هغه پلانې ریپورت بریګیډیر طاهر محمود صاحب دا ورکو چې را پدی باندې 5 غنټه تاسو ضایع کې او اوس مې راوسته دا پهله 2.5-3 غنټو کې دا کور کېدو مهرباني کوي اوس پورې خلک نه مونږ نه چا صدقه کو سټیزن پورټل باندې ما مطلب دا کړی دی خو هغه چې کوم دی نه میسج رالو اسم دا غنښ کنه نو کایندلی دا غي مطلب اخراجات دومره شوي او سکول لګی دي مسلماني هات چې کوم یا الیکټریکل کم هات لاس لګی کنه نو مهرباني کوي لوګو نه دما دی نه دا کوي چیرې عوامي دغه لک پکار دی حکومتي ادارو ته چیرې دا انسان نه لاس کټ شو یا زناور نه کنه مهرباني کوي په دې باندې لګ روشنی واچوي خو تاسو فون مکړ کړئ خیر دی ها فون مکړ کړئ تاسو سره په لاین اوسه خي دا امجد روډ زموږ د کوړه خټک نو دي سره ټریجډي شوی نو الله پاک دې ته حوصله ورکړي مشومه ته دې جون ورکړي مشومه ته دې هغه لپاره موږ دعا کوو خي د ګورنمنت په دې کې سړي سره هیلپ کولی شي په دې وجه سره کنه دا کم قیمت کې کور کیږي د دې ایکسپنسز یاره جی ټولو ناول خو زه د دې واقع ډیر افسوس دوی سره کوم او زمام دولونه دي او په ما باندې ډېرې زیاتې ګرانې دي او چې کله داسې واقع وشي نو ما ته داسې لګي چې که دا چېرته د ستا لور سره وشوه یا د ستا زوی سره وشوه نو هاو وډ یو فیل زه دوی نه معافي غواړم خپل ګورنمنټ له طرف نه چې داسې واقعیت دوی سره هم پیښ شوه او نورو خلکو سره هم پیښ کېږي انفارچونیټلی الله دې ونه کړي خدا ما چې تاسو ته اوس دا خبر وکړه او زه بار په دې شي باندې هغه کوم چې د اونلی لیول 1 trauma center you have in the entire KP is LRH جی LRH ته چې کله کس را رسی نو یا نوي او یا کوي په هغه دومره ټایم تیر شوی چې داغه به یا لاس یا خپه امپیوټیټ کیږي او دا خو ډیر زیات جی دا خو ډیر زه دا خبر کوم چې دا لیول 2 trauma center سي هر DHQ هاسپټل کې وی او 24 hours کنن وې نو دا ماشوم د دې لاس باندې بچي او اټ لیست سر زمانہ سوال لګی لکه مطلب الحمرا کې 35-40 منټ ځای کړ بیا قاضي میډیکل کمپلیکس کې یو غنټه لس منټ ځای شول کنه نو دومره فایټ پکاورو کې را ډایرکټ مونږه ریفر کړی ونو صاحب بالکل جی بالکل د دوی دا خبر هم ټیک دا چې ریفرل نظام هم ټیک پکار دی خو دا 35-40 منټ چې کله ځای شي 35-40 منټ کې بلکې دا انیشیل یو غنټه ضروری ډیره ده جی چې دې کې دس از د لایف سیوینګ اور صحیح ده چې دې کې به تم ماشوم یا اډلټ
کا روډ ټرافیک اکسیډنټ کې وي چې څنګه دوی سره وشو کا ګن شاټ ووند کې چې سکه بلیډینګ انوالوډ وي نو اب یو داسې زی طرح سه چې التا سرجن موجود وي چې التا کارډیوواسکولر کارډیوتھوریسک سرجن موجود وي التا اورتوپیډک سرجن موجود وي التا دا نور سرجنز موجود وي التا اپریشن تھیټر موجود وي 24 hours operational وي ریسسیټیشن روم موجود وي دا شی به دومره پورې نه سټاپ کیږي چې ډسټرکټ کې د ستا لیول 2 ټراما سنټر نه راغله اوس چې څه شوي دي په هغې ډېر زیات افسوس دی د دوی دا ډاټا به تاسو ما سره شیر کوئ جی حکومت طرف نه چې څوره کمپنسیشن کېدای شي اب زه کوم دی خو د دې نمبر زموږ په سکرین مرم کوشش چې نمبر مو وړو کنه خو ان کیس موږ سره نمبر نه راغلی د دوی نو امجد صاحب تاسو کو زموږ د پروګرام اور د کوړه خټک نه زموږ نو تاسو دا کولی شئ چې تاسو د منسٹر صاحب آفس ته راشئ تاسو پرسنل کیپاسټي کې دې سره ملو شئ تاسو ته درخواست ولیکئ تاسو خپل ډیټا زما خپل بندا وي ډېر ښه بالکل جی زه به په هغې وخت باندې تیمور جګړه صاحب سره په فون هم خبر وکړم دوی ته به لیټر هم ورکړم اینڈ انشاءالله ویل میک شور چې وی کمپنسیټ دم ها مونږ کوشش کوو چې څومره موږ سره ټایم بیخي کم دی موږ بیا هم کوشش کوو موږ سره کال ټایم موږ سره شه پروډوسر صاحب چې کال واخلو کنه خمو سره اخیرنی کال واخلو السلام علیکم سر جی دا یو کال چې ما ور سره ملاو دي کنه ډاکټر اسلامي نام لا خبر ضروري کار خبره کول غواړم څنګه جی هلو جی جی زه توصیف عبدالخیل لکه مروت نه خبره کوم خو توصیف وای تاسو وختي فون کړو خو نمبر کټ شي تاسو هر کله راشي تاسو څه ویل غواړئ جی پلیز وای دی روډ په باره چې ارشاد نمونه خان صاحب سره خبره کول غواړم اوکې پلیز تاسو مخه ته جی سر جی ما دا ویله چې زه عبدالخیل لکه مروت نه خبره کوم او زمونږ روډ دی شباس خیل نه واخله لکه مروت پورې کنه دا جی ډیر زیات حالت خراب دی زه ډیر معذرت کوم تاسو ټي وي आवाज بند کړئ ورور مې بیا کالو کې ها کال ډراپ شو خجی دا توصیف غي د روډ ذکر کوم چې زموږ روډ خراب دي تاسو روډ ولې سره تاسو پرې سوي دا جی زما کانسټیټوئنسي د عبدالخیل جی او دوی ته زه په دې شو باندې مبارکباد ورکول غواړم چې شهباز خیل نه چې کم روډ دی عبدالخیل پورې وای چوار خیل دا آلریډي ما انکلوډ کړی دی او د چیف منسٹر صاحب زه ډېر مشکور یم چې هغوی ایشین ډیولپمنٹ بینک یو پروجیکټ و د روډز والا 700 کیلومیټرز والا نو هم یې هغې کې اچولی دی په هغې باندې پروسس روان دی او انشاءالله هم دې ګورنمنټ کې به دا روډ جوړیږي او دوی ته زه دا مبارکباد ورکوم چې د دوی کلي نه آنورډز چې کله دوی لکی سټي ته ځي نو آ روډ هم ما بله ورځ یو بل د کایټ پروجیکټ دی هغې ته اچولی دی نو this will be a 44 kilometer road from Shahbaz Khel to Abdul Khel to Abdul Khel to Lucky City. توصیف وایي تاسو چې کوم خبرو کړل نو بس خو ماشاءالله منسټر صاحب وایي دا شته دا ډېر زیات ضروري شي تاسو لپاره خوشحالي خبره ده او ډېر ښه خبره چې تاسو سره خپل مسلې څومره کم دي تاسو خبرو کړل موږ سره بل کالر دی او موږ کوشش کړي شي دغه زموږ هرې کال السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام رور مې نوم راته وښایه د کوم ځای نه او څه به ویل غواړئ او مختصر راته ووایئ چې ټایم را سره بیخي کم دی سر چیف وارډن سیول ډیفینس بنو ملک نافذ خان جنډوهیل جی خبرې کوم بنو نه سر جی جی په خیر راغلی ملک صاحب وسلام سر دا څه مې ویل سر چې موږ باندې تاسو سره دا یو ریکویسټ و چې موږ سیول ډیفینس کې دی سر دا سر په هر ضلع کې جی کافي تعداد سره ولنټیر دي سر جی جی اول خو سر ما سره 5000 ولنټیر دي سر چې چېرته اور ولګي چېرته څوک اوبو سره ډوب کړي نو موږ سره فورا هغې ته ځان رسوو سر یا داسې د کرونا سر بیماري شي نو دې کې سر موږ ډیوټیانې کوو نو سر کایندلی که دا موږ چې کوم پی ټي آی ګورنمنټ دی سر چې کله انتظامیه ته زموږ د ولنټیر خدمات پکار وي سر او هغه ورځ سر دوی ته چېرته سر معاوضه ډیلی الاونس په شکل کې سر ورته میلاویږي ما وی که کایندلی سر دغه وزیر اعلی صاحب سره دا خبره ډسکس شي نو دا په یو ووټ بینک کې سر ځکه چې 5000 ولنټیر سر 5000 خاندان دي داسې سر پورا صوبه کې سر دا داسې یو جوړ شي نو دا کریډټ به جي پی ټي آی ګورنمنټ ته ورسي او موږ منسټر ته چې د هشام نه مولا صاحب جی زموږ د علاقې د لکی بنو هو تقریبا یو خبره یو علاقه
یو جهان مننه مشر یو جهان مننه ملک صاحب تاسو خجی مون سره صرف یو منټ کې تاسو په دې جواب راکړئ بیا د پروګرام وانډ کوم مو ان شاء الله چونکه کوېسچن خلکو ډیر دي مو تاسو بیا هم بلنه درکو چې تاسو بیا راشئ دغه خلکو مسایل دي چې تاسو هلکه په دې جواب راکړئ پلیز. دا خو جی بنو لکی خو مخکې یو ډسټرکټو بیا مونږ آی تھنک اٹ واز 91 چې زما تر سلیم سیف الله خان مونږ د مروت چې کم او بیټنی چې کم ډسټرکټ دی د بیل د دې اپروول واخستو او ډسټرکټ لکی جوړ شو نو دې ځینه ډېر عمر مونږ سیټم ګټلی دی او سیټان بلکې ګټلی دي کابینې تم تلي وو ایز د ریپرزنټیټیوز دوی ډېره ښکلې خبره وکړه اول خو د دا ملک زمونږ دا خلک نیچرل ډیزاسټرز نه کیلامټیز نه داسې اپیډیمکس نه بچ ساتي خو چې کله راشي انفارچونیټلی اگین وی هیو ټو ایډمټ چې د ملک کې دوره زیاتی شوی دی چې هر ډپارټمنټ کیپاسټي هغسې نشته هیومن ریسورس کمی ده نو بالکل چې دا د دوی